یو ځل د مسلمانانو یو وفد اوس نږدې د ورکتلی و برطانیې ته هغې سره څه خبرې اترې کېدي بیا ورته یو انګریز ځان له ووایي یاره یو سوال مې ذهن کې دی وایي څه وایي هغه دا چې مخکې به ستاسو مشران رالل خړ پړ به لباس به ساده انداز به ساده د غربت حالت به و خو په موږ به یو روب و دبدبه به ور باندې خبرې به مو سره په کولو مټ نه شوې کولی اوس چې تاسو راشئ که نه د ماشو نه م راته سپک ښکارئ حالانکې مالداره تاسو یې پیسه تاسو سره ده ایډم تاسو سره دی جامه سوټ بوټ زموږ نه زیات یې ټیسټه پسټه کې زموږ نه زیات یې خو انتهایي سپک یې په نظر کې زموږ چې دا څه وجه ده هم هغه وزراو کې یو وزیر خپله جواب ورکوي دا نه چې نه دي پېښه پې دي هغه جواب ورکوي وي د هغې کلچر خپل و د هغې ژبه خپله وه د هغې جامه خپله وه د هغې دین خپل و د هغې هر څه خپل و ځکه په تاسو روغ زمونږ خو هر څه ستاسو نقل دي مونږ خو یو ستاسو غلامان په غلام نه څوک یري زمونږ هر څه ډوپلیکیټ دي نقل دی نقل مونږ هر څه کې ستاسو نقل کړی دی ستاسو باندې به زمونږ سروب راشي تاسو باندې به زمونږ سروب راشي مسلمان د دې جهان شاهزاده دی مسلمان کلم نشي دباوېدی کلم کافر په مسلمان نشي غالبېدی بشرط دی چې دی د الله جل شانه اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کی دی نشي خرابېدی الله قرآن کې بار بار فرمایلی دی بار بار واضح کړی دی چې تاسو به اوچت اوسېږئ خو په شرط د دې چې تاسو مؤمنان یې